سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم د پېښور نه. په دې والا سیشن کې یا ویډیو کې د پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې د تیرې هفتې لسو ورځو نه کم یو جنگي ماحول جوړ شوی دی، په هغې باندې چې کوم د انټرنیشنل میډیا تبصرې دي یا د اهمترین دفاعي ماهرین آرا ده یا تجاویز دي، په هغې باندې ستاسو سره خبرې کول چې دي لازمي ګڼم. په دې حواله باندې چې د پاکستان چې کوم پوزیشن دی، ښکاري داسې چې هغه د پاکستان د څه غټ لابینګ نه یا د غټ انویسټمنټ نه یا غټ رابطه کارۍ نه بغیره هغه ورځ تر ورځه چې دی هغه مضبوطیږي. قطع نظر د دې خبرې نه چې د پاکستان سفارتي معاملاتو باندې یا د پاکستان په کاونټر ټیرریزم پالیسیانو باندې په پاکستان کې د دوه نه زیات آرا چې کوم دي یا اوپینین چې دی هغه موجود دی. خو رښتیا خبره دا ده چې د پهلګام واقعیت چې کوم ده یا حمله چې ده د هغې نه بعد د پاکستان په سفارتي پوزیشن کې چې دی په هغې کې بوجوه اضافه شوې ده یا هغه ښه شوی دی. یو نیم کال مخکې دا تاثر ډېر عام و چې پاکستان چې دی هغه عالمي یا علاقایي یوازیوالي ته ایسولیشن ته یا تنهایي ته روان دی. او که موږ د دې 2024 او 25 د پاکستان سفارتي تعلقاتو ته وګورو، نو دغه هغه زوړ تاثر چې کوم دی هغه موږ ته غلط ثابتېږي. وجوهات اسباب باندې ذکر نه کوو، خو په کومه طریقه باندې چې امریکې په تیرو 2-3 ورځو کې په انډیا باندې پرشر واچو او په کومه طریقه باندې چې اقوام متحده یا د چاینا یا د سعودي عرب یا د ترکی ایون د رشیا اعلانیه یا غیر اعلانیه واضح انداز کې اشارتن پرو پاکستان سټانس راغی، هغه دغه خبرې په خله کې وي چې د پاکستان سفارتي معاملات چې کوم دي هغه بوجوه ټیک طرف ته چې دي هغه روان دي. د ټول نه غټ ایشو چې موږ ته مخې ته راله یا په هغې باندې ډیبیټ کېږي هغه د انټرنیشنل میډیا هغه ریسپانس دی چې هغې کې نیویارک ټایمز غوندې معتبر اداره هم شامله ده، چې په هغې کې ګارډین هم شامل دی، چې په هغې کې BBC انګلیش هم شامل دی، چې هغې د پاکستان د فوج ډسپلن چې کوم دی او خاص کر په جنگي او سفارتي او جاسوسي معاملاتو کې، مطلب د انټیلیجنس د ډیپلوماسي او د وار سټریټجي چې کوم ده د هغې په باره کې د پاکستان د آرمي چیف عاصم منیر کم پروفایلینګ کړی دی، کم دغه تعریف یې کړی دی، دا شاید چې د پاکستان د متعلقه ادارو دپاره هم یو سرپرایزینګ ایلیمنټ دی. د یو ډېر طاقتور او د یو ډېر ذهین جرنیل یا د آرمي چیف په حیثیت باندې دغه تعارف شوی دی، او خاص کر د BBC چې کومه سټوري ده په دغه حواله باندې هغه د لوستلو قابل ده. بل طرف ته که موږ د انډیا په باره کې د انټرنیشنل میډیا د معتبر ادارو رپورټس وګورو یا د انټرنیشنل ایکسپرټس چې کوم دي د هغې رایې وګورو، نو هغه د پاکستان په برس کې یا د پاکستان په مقابله کې چې دی هغه د انډیا دپاره څه ښه انډیکیټرز چې کوم دي هغه نه شو کوي. د مودي په حکمت عملي باندې سوالات راوچتېږي، د پهلګام اټیک چې کوم سیکیورټي اسپیکټس دي یا د هغې چې کوم لیبس دي په هغې باندې انټرنیشنل میډیا په ډیلی بیسس باندې تبصرې کوي. د هغه د جنګي حکمت عملي په حواله باندې چې دی هم د انټرنیشنل میډیا چې کوم دفاعي ماهرین دي، ډیفینس انالیست چې ورته موږ وایو یا ایکسپرټ چې ورته موږ وایو، هغې ورته هم ډېر د شک په نظر باندې ګوري، او د مودي او د انډیا د آرمي چې کوم ټاپ لیډرشپ دی د هغې په حکمت عملۍ باندې یا روډ میپ باندې سوالونه چې دي هغه راوچتوي. تاسو به کتلي وي چې پرونه د پاکستان آرمي چیف جنرال عاصم منیر صاحب په کومه طریقه باندې د کوم تیارۍ سره د کومه
باډي لینګویج سره بارډر ته تللی دی او هلته کې په کومه طریقه باندې چې بیا هغه انډیا ته وارننګ ورکړی دی، په کومه طریقه باندې د پوځي مشقونو معاینه یې کړې ده، په کومه طریقه باندې بالکل د انډیا په بارډر باندې د خپل پوځي طاقت مظاهره کړې ده. هغې ته هم انټرنیشنل میډیا خاص کر بي بي سي او واشنګټن پوسټ او هندوستان ټایمز چې دی ډېر زیات کوریج ورکړی دی. دغه ټول پس منظر کې یوه خبره چې ده هغه دا هم لازمي کول غواړي چې د دې بیانیې برعکس چې د انډیا سمیت د پاکستان د اینټي سټیټ ایلیمنټس یا کم خلک چې کوم دي، حلقې چې کوم دي، د هغې له توقع برعکس د خیبر پښتونخوا د سکیورټي د بحالۍ دپاره چې کوم د 11 کور حکمت عملي ده هغه ډېره مؤثره موږ ته ښکاري او همدغه وجه ده چې د روزانه په بنیاد باندې د خیبر پښتونخوا په مختلف علاقو کې خاص کر په قبایلي سیمه کې کاونټر ټیرریزم اکټیویټیز چې کوم دي، اپریشنز چې کوم دي هغه جاری دي. موږ د کنکلوژن په حساب باندې یا په تناظر کې دا خبره کولی شو چې خو یو طرف ته د اقوام متحده، د رشیا، د چاینا، د سعودي عرب، د یو ای او خاص کر د امریکې په دلچسپۍ باندې یا سفارتکارۍ باندې یا رابطه کارۍ باندې د یو غټ جنګ خطر چې دغه کمه شوې ده، نو بل طرف ته موږ بجا طور دا ویلی شو چې د هندوستان په مقابله کې د پاکستان په اوورال پوزیشن کې چې دی په هغې کې بهتري راغلې ده او اضافه پکې شوې ده.